د 400 ضلع په ترنو سیمه کې د کینګ سلمان لخوا د حیات فاونډیشن په مرسته سره په بیوزله خلکو کې د قربانۍ غوښې ویشل شوې. په د مقدس سیمه سیاسي سماجی عوامي شخصیت پزلیمین پختونیار وایي چې د خوشحالو په مخال غریب ولس ځان سره شاملول یو ولسی خدمت دی او دا ځکه چې ځینې خلک غواړي چې د خوشحالۍ ومانځي خو ولې غربت او بېوسۍ ورته د خوشحالو مانځلو اجازه نه ورکوي. نو په دغه عرض دوی هغه کورونو ته د قربانۍ غوښې ورکړي دي چې قربانۍ نه وي کړې. مونږ ډېر کمزور یو، خو دا زمونږ ملګری دی او پراپر د هغې یو تعلق دی مونږ سره د لسو کالو. کینګ سلمان ریلیف سره د هغې چې کوم دی یو ریلیشن دی، هغې چې کوم دی راځي مونږ سره وي په ډېر ښه لیول سره د قربانۍ ارینجمنټ هغې مخکې هم کړی، اوس هم کوي، انشاءالله بیا به هم کوي. او چونکې زمونږ په دې علاقه کې تقریبا 80% خلکو قرباني نه ده کړې، تېر ځل یې هم نه وه کړې. مونږ خپلو کې دلته کېناستو، مونږ وایي چې یاره مونږ سکي درکوو، تاسو هغه حلال او دا د علاقې دپاره مختص دی، چونکې ټولې 400 کې خو لازمي خبر ده ډېره زمونږ پسمانده علاقه ده، پسمانده علاقې پکې شته، ښه ښه تکړه ملګري دي، هغې پکې خپل دغه کوي. او چونکې زمونږ دا سیستم داسې دی، مونږ وایو چې یاره دلته چې کوم موجوده خلک چې ټولو ته یو ښه طریقې سره ورسي، نو بس تاسو غوندې ملګرو په تعاون سره الحمدلله دا سیستم روان دی. او هغه چې د چا کور کې نارینه نشته نو زنانه راشي، مونږ ورته وایو چې زنانه مه راځئ، یو ماشوم رالیږئ صرف، او هغه د خپل د کور ایسه وړي. نو هغې ډېر زیات خوشحاله شو په دې دعاګانې، انتهایي هغه د حد درجې دعاګانې. همت د هغوی هم دی او اتفاق د خدای پاک اتفاقي ملاقات هم کوي. چې کوم ملګري ملاویږي د علاقې په پسماندګۍ باندې خبرو کې چې یاره ضرورت شته راشي او په خپله باندې هر څه کوي، مونږ صرف ولاړو، نور کار هغې په خپله. سږکال په پاکستان کې په لکونو څاروي قرباني کړی شوي وو چې په اربونو روپو کاروبار پرې شوی دی او په دې کې ځینو پلایي ادارو خلکو ته د الله په رضا غوښې ورکړې دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، ترناب.